أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زموږ موضوع ده کله چې قریش مکه د ابو طالب نه سره د ملاقات نه را واپس شو، نو وس د دوی د پالیسۍ دوه میدانونه شروع شو چې یو ته بین الاقوامي پالیسي وایي د مکې نه بهر د عربو حوالې سره د نورې دنیا حوالې سره، او یو ته مقامی پالیسي وایي چې په مکه کې به د دې محمد صلی الله علیه وسلم مقابله څنګه کوو. نو سیرت نگار لیکي چې په دې وخت کې د حج موسم راغلی او د حج په دې موسم کې به دا ټول عرب دا به د بیت الله ته د حج دپاره راتلل، د هغې وخت مطابق مروجه روایاتو مطابق به د دې حج کو طواف او زیارت به کو. نو دې قریشو یو بل سره مشوره شروع کړه چې دا خو به دا ټول عرب راځي او دا خو یو بین الاقوامي پلیټ فارم دی او په دې پلیټ فارم باندې کو دا محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغام دوی ته پیش کی، نو دا خو بدله دا پیغام ټول عربو ته هر ځای ته ورسي. د دې مقابله به مونږ څنګه کوو چې دا پیغام رکاو کو او منی کو. دې دپاره دا ټول راجم شو. د هغې وخت چې کم مشر و د قریشو کې یا پوهه او زیرک سړی به حسابېدو، نو هغه ته ولید بن مغیره وي. دا ډېر صاحب مال او دولتمند او ډېر لوی اولاد الله ورکړی و او په دې قریشو کې د ډېر لوی مقام او ډېر صاحب بصیرت او هوښیار حسابېدو. دوی راغلل او د ولید بن مغیره سره دا ټول د قریشو د غټ غټ سرداران کېناستل چې مونږ به د دې حج په دې موقع باندې په دې بین الاقوامي پلیټ فارم باندې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مقابله څنګه کوو. نو په دې مختلف تجاویز شروع شول چې چا وویل چې یاره لیونی دی. نو ولید بن مغیره ورته ویل چې د ده باره کې که تاسو لیونی وایې نو دا خلک یې در سره نه مني، ځکه چې دا خبرې د لیونو نه دي، حرکات د لیونو نه دي. خلک وی د په کردار به شک شروع کو، نه ورته وی چې په عربو په قریشو کې د کم کردار دی، د په شان کردار، د په شان امانت صداقت د چا نشته، او 43 کاله پورې د تاسو امین صادق او د کردار تعریف کړي، एकदम د خلکو سوچ د باره کې نشي بدلولی. بیا خبره کې دا اخره کې صلاح په دی وشوه. ولید بن مغیره دا مشوره ورکړه چونکې د خبرې کم سړی هم اوري نو هغه د ملګری کیږي او د نه اثر لی، نو موږ به داسې ووایو چې یاره دا سړی جادوګر دی، او د خبرې چې څوک واوري نو هغه د ملګری کیږي او په هغه باندې اثر کوي. نو دې خلکو ځان له یو متفقه موټو، یو متفقه وینا، یو متفقه خبره پیدا کړه چې هر سړی به بس دا یو خبره کوي چې دا جادوګر دی، چې زمونږ دا خبرې د یو بل سره تضاد نه خوري. په دې سلا وشوه، دا قریش خواره شو. د حج موسم کله رالی نو دې خلکو د دې حج په دې موقع په دې ټولو عربو راتلونکي خلکو کې دا خبره مشهوره کړه چې دا محمد د وس جادو شروع کړي، سحر شروع کړي، او د خبرې چې څوک واوري نو هغه د په سحر او په جادو کې راځي او د نه متاثره کیږي. لہذا د خبرې تاسو ما اورئ. نو دا ټولو عربو به د دې قریشو ډېر قدر او عزت کو، د دې خبرو له به احترام ورکو، او دوی دا ویل چې دوی د خپل کشر باره کې دا خبره کوي چې دا جادوګر دی، نو بېشکه دی به جادوګر وي. لہذا په دې وجه عربو د دې پیغمبر علیه السلام خبرو ته غوږ نه کېښودو چې هسې نه موږ ته سحر والو. او تاریخ او سیرت هم دا ثابتوي چې تر فتح مکې پورې د عربو د پیغمبر علیه السلام خبرې ته غوږ نه کېښودي، نه اورېدله، او دا تماشه کوله چې د دې قریشو د مکې د دې کافرانو د محمد صلی الله علیه وسلم درمیان کې د تنازع سهل روزي. نو بیا چې کله د فتح مکه په موقع باندې قریش مسلمانان شو، نو دغه عرب هم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، نو دغه سوره مبارکه مطابق دا ټول خلک ډلې ډلې راتلل او د عرب په کثیر تعداد کې دا ټول مسلمانان شو. بهرحال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند د دې واقع نه، د قریشو د دې فعل او د دې کار نه او د طریقې واردات نه نن زموږ دپاره چې کومې رهنمایي ده په بین الاقوامي دنیا کې یا په بین الاقوامي پلیټ فارم، نو هغه ډېره واضحه ده.
مونږ ګورو نمبر 1 چې د مکه کې یا په عربو کې به بین الاقوامي پلیټ فارم دا به د حج په موقع لګېدو او دې کې به دا ټول عرب راجمع کېدل. څرنګه چې زمونږ نن سبا په دنیا کې UN دا سلامتی کونسل دی، یونایټډ نیشن دی، دلته ټول دنیا او قوم را یوځای کیږي. څرنګه چې په هغه وخت کې په دغه بین الاقوامي پلیټ فارم باندې د مکې د قریشو د کفارو تسلط او مشري وه، د دوی خبرې اهمیت او دغه رنګ هم نن سبا په بین الاقوامي پلیټ فارم باندې تسلط او مشري دا د سامراجي د کفریه طاقتونو ده. بیا چې کله د عرب راتلل د مکې ته، نو د قریشو چې سوچ شروع کو چې یاره مونږ هیڅ قسمه تهمت نشو لګولې، د دلیل په میدان کې د پیغمبر علیه السلام یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله نشو کولې. البته دا موقف چې مونږ اپناو کو چې دی جادوګر دی، نو بهشکه د په خبرو کې هو سحر او جادو شته دی، نو دا به مونږ سره د عرب اومني. نو په دې وجه مونږ د مقابله په دې یو ناره کولی شو. نو دغه رنګ چې مونږ بین الاقوامي دنیا ته وګورو، نو چې کم ځای کې حق پرست دي، کم ځای کې د الله د دین خدمت کوونکي دي، او کم ځای کې دغه فورمن خلک دي، نو دغه بین الاقوامي دنیا متفقه تور په هغه باندې د دهشتګردۍ لیبل لګي. ځکه لازم به یو سړی د خپل بچاو د پاره د سامراج د حملې نه د بچ کېدو د پاره ټوپک رالی او ورسره به توپ او ټینک رالی. نو دوی ټولي دنیا ته د متفقه موټو مخ ته کی وینا مخ کی چې یاره د خلکو سره ټوپک ته تمانچه ده، د خلکو سره توپ او ټینک ته، او دا دهشتګردي او خوب پیلاوي. نو ټول دنیا د دغه حق پرستو حواله سره دا سوچ دغه پیدا شي چې یاره جی دا دهشتګردي، دغه پرمن خلک یا دغه مسلمانان یا دغه حق پرسته دا دهشتګردي، ځکه چې دوی سره ټوپک او تمانچه ده. دغه قریشو په شان هغه د جادوګرۍ خبره مشهور کړي و او دوی د دهشتګردۍ خبره مشهور کړي. څرنګه چې د قریشو د دغه خبرې کولو نه پس ټول عرب صرف په تماشو خاموش ناسو، صرف دا قتل چیرې د قریشو د محمد صلی الله علیه وسلم سکی. نو دغه رنګ په بین الاقوامي دنیا کې چې کله دغه سامراجي طاقتونه په یو وطن په یو قوم باندې د دهشتګردۍ لیبل ولګي، نو بیا ټول دنیا صرف د هغه تماشه کوي چې یاره اوس د سامراجي طاقتونه او د حق درمیان کې د تنازع سهل روزي. دوی خاموش ګوري او صرف انتظار کوي. بیا چې موږ ګورو، نو دغه قریشو د پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته ډیر لوی نقصانات تکالیف ورسول، خو بالاخر څه وخت پس الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فتح ورکړه او هغه د سامراجي طاقتونو لا په شکست ورکولو کې بدل کړل او هغه سامراجي طاقتونو شکست وخوړ. نو دغه رنګ موږ په دې دنیا کې ګورو چې دغه سامراجي طاقتونو ته خو اول فتح میلاو شي، لکه افغانستان په شکل کې موږ وینو، او دوی ډیر زیات تکالیف او نقصانات او مشکلات هغه خلکو ته پیش کی، او بالاخر الله تعالی حق پرستو ته د 15 کاله پس فتح ورکړي، لکه څرنګه چې پیغمبر علیه السلام ته کم از کم الله تعالی په دغه خلکو باندې 14 کاله پس فتح ورکړي و. نو موږ دا وایو چې حق پرست په د دین نه متاثر کیږي، بلکې څرنګه چې پیغمبر علیه السلام فتح موندلې و، دغه رنګ به دغه حق پرست یا مسلمانان په سامراجي طاقت باندې فتح مومي. بیا چې موږ ګورو دغه ته چې دا صرف فقط د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام ازمایشو، دوی له چې د سامراجي طاقتونو تکالیف ورکول، ورنه د الله تعالی قدرت او طاقت دومره دی چې د هغه د مخې ته د یو انسان طاقت څه دی یا د یو قوم طاقت څه دی چې هغه د هغه بندگانو ته نقصان ورسوي. نو دغه رنګ په دې دنیا کې کوم سامراجي طاقت حق پرست یا مسلمان ته نقصان ورسوي، نو دا فقط الله تعالی صرف به طور ازمایش په دغه خلکو راولي. بیا چې موږ ګورو د قریشو په دغه سامراجي طاقتونو کې چې کم غټ سړی او کم ته چې به خلکو د عزت په نظر کتل او د دې قریشو په مشرانو کې هغه ولید بن مغیره، دا ډیر لوی مالدار او ډیر لوی دولت لرلو او ډیر اهل عیال لرل. د چې کله د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاهی وکړه او لومبني جادوګر لفظ د استعمال کو چې دا جادوګر دی، نو څرنګه چې ابو لهب باره کې الله تعالی آیاتونه نازل کړو، نو باقاعده د دې ولید بن مغیره په باره کې هم آیاتونه نازل کړل سوره قلم کې، او د دې لس خصلتونه ذکر کړل. په اخره کې ورسره دا ذکر کو چې عتل بعد ذلك الزنیم، چې دا کم سړی وي چې دا پیغمبر جادوګر دی، نو دا سړی خو بدخویه دی او دا خو حرامي دی، دا خو مجهول النسب دی، دا خو ذات خراب دی. ولید بن مغیره چې دا آیاتونه واوریدل، نو د دوی ته خو پته وه چې دا پیغمبر برحق دی او د خبرې صحیح دي. نو دې ډایرکټ راغلی خپلې مور ته، او مور ته وایي په دغه وخت کې مور هم بوډۍ وه، دی هم بوډا و. مور ته وایي چې زما باره کې محمد 10 خصلتونه زما ذکر کړي دي چې په هغې کې 9 خصلتونه ما سره تعلق لري، زه پیژنم چې دا په ما کې شته،
البته یوه خبره کوي ما باره کې چې دی حرامي دی او د دې تعلق تا سره دی، آیا زه رښتیا حرام یم؟ د دې نه اندازه لګولی شي وغي لید بن مغیره په خپل نسب کې شک کولی شي د بوډاوالي کې هم، خو د پیغمبر په خبره کې شک نشي کولی. مطلب دې ته د حقانیت معلومو. نو دغه رنګ سامراجي طاقتونو تم دا معلومه چې موږ په چا حمله کوو د حق پرستی دوی څه ګناه نشته، خو بیا هم د خپل مفادو لپاره حمله کوي. نو ولید بن مغیره ته مور وی چې بالکل دا دې سوي دا ټیک وی ځکه چې ستا پلار نامردو، نو ما سره دا یره وه چې اسې نه د نسب ختم شي، د ذات ختم شي، د وراثت برباد شي. نو ما د یو شپونکي او د یو ګډبه سره تعلقات جوړ کړل او ته د هغې شپونکي او ګډبه نه پیدا شوې. خلاصه دا شوه چې د دغې خبرې د اورېدو سره د ولید بن مغیره هغه عزت، هغه قدر، هغه احترام په قریشو کې کم شو او متاثره شو. نو دغه رنګ نن هم چې کم سړی په حق پرستو باندې حمله کوي، ظلم کوي، زیاتې کوي، نو بېشکه الله تعالی دله مقور کوي، خو یو وخت به داسې راځي چې الله تعالی به دغه سړی نشان عبرت جوړوي او دا به د ټول عمر د ټولې دنیا دپاره نشان ګرځي. الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې موږ له په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي، او کوم چې سامراجي طاقتونه دي، کوم چې قریشو به د پیغمبر علیه السلام خلاف کومې هتکنډې استعمالولې، دغه هتکنډې نن هم سامراجي طاقتونه استعمالوي. خو چې موږ له الله تعالی د سیرت د ویلو، د لوستلو، د زده کولو توفیق راکړي، نو موږ به د دې نه خبر شو. الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې موږ ته د سیرت د زده کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.